حضور پاک چې کله مکه مکرمه فتح کړه نو د مدینې نه چې کوم لښکر د نبی علیہ السلام سره تللی و دا 10,000 کسانو تقریبا، او بیا په مکه کې ورسره 2,000 صحابه کرام نورم مرګري شو، څه د مکی و او څه د غیر چاپیره قبایلو 12,000 شو. نو د طائف په روډ باندې د طائف په لاره بعض قبیله اوسېدلې، حوازن ورته وي او ثقیف ورته وي، دا ډېر جنگجو خلکو، قبایلی خلکو او جنگیان خلکو، او دغه شو د وشتو د دوی ډېر لوی تاریخي مهارتو. هغوی ویرېدل چې مسلمانانو مکه فتح کړه نه طائف ته مخه ونه کړي او په مونږ باندې حمله ونه کړي. نو هغوی خپل میټینګونه وکړل او بیا فیصله په دې وکړه چې مسلمانان په مونږ خامخا راځي نو مونږ به مخکې شو په مسلمانانو به حمله وکړو. نو هغوی د 10,000 کسانو یو مضبوط لښکر تیار کړ. 10,000 خوله لري، ډېر لوی شی دی، او داسې لښکر یې تیار کړ چې ټول یې مسلح کړل، هر یو له لینده او غشې ورکړل او تورې والا ورکړې، او چې کوم یې مشر و هغه دا فیصله وکړه چې موږ به ځان سره خپلې ښځې او بچیم بوځو. یو بوډا سپینګیری و درید ابن سما، مخکې به د دوی د جنګونو مشري دغې بوډا کوله، نو هغه بوډا هم ځان سره په ډولۍ کې کېنو، دکه د ګرځېدو نو وی دې ځان سره بوځو او د ده جنګي ډېر لوی مهارت دی، ردنه به مونږ هدایات اخلو، مشورې به ورسره کوو او رده په فیصله به مونږ کار کوو. نو د مکې او د طائف په منځ کې یو علاقه راځي حنین ورته وایي. اوس هم د مکې مکرمې نه کم روډ 3 روډه دي د مکې او د طائف په منځ کې، چې کم په سیر کبیر باندې لوی روډ راغلی دی، نو په دغه لار باندې د حوازنو دا ځای راځي. دا یو ناشنا دره ده او غیر چاپیره غرونه دي او په غرونو کې لارې دي. دی رالل دا 10,000 لښکر د حوازن او د ثقیف، او په دغه درو کې دوی خپل کمین ونیوه او هغې کې غیر چاپیره پرېوتل. نو درید تپوس وکړو وی دا کم ځای دی چې دا تاسو پکې پرېوتی؟ نو خلق ورته وی دا حنین دی. وی یاره د جنگ زبردست ځای م صحیح کړی، دا ځای مناسب دی چې مونږ جنګ وکړو. وی تاسو به ګورې جنگ نه کوئ، مسلمانان به په دې لار اوس تېرېږي ځي به طائف ته، مونږ پسې به راځي. نو تاسو چې څنګه مسلمانان په دې لاره راورسي د دې درونو او په غشو غدارونو پې شروع کړي، نو چې په غشو باندې ښه پوره وتمبوئ او زخمیان یې کې، نو د هغې نه پس به بیا لارې ته کوزېږي او په تورو به وال کوئ. نو د شور واورېد دې درید، چغې وې او شور و. نو تپوس یې وکړو دا چغې او شور ده څه دی؟ وی دا مونږ ته د خپل مشر ویلو چې ښځې او ماشومان هم ځان سره راولئ، او ګډې او چیلې او اوښان او غواګانې چې څومره مالونه یې دا هم ځان سره کې. وی دا جنگ خو په ماشومانو نه کېږي او نه جنگ په ښځو کېږي او نه جنگ په ګډو په چیلو په اوښانو کېږي، دا هم ولې راوستي دي؟ وی زمونږ دا مشر وی چې مونږ د ماشومانو او ښځو ته ګورو، د دې غیرت به مونږ مجبورۍ په جنگ باندې، مونږ به وایو که مونږ تخت و شکست منو نو ښځې رانه مسلمانان بوځي او بچی رانه مسلمانان بوځي او ګډې چیلې او دا مالونه رانه مسلمانان بوځي، نو د دې ښځو بچو د مالونو د غیرت توجه مونږ تختو نو سم جنگ به کوو. درید وی دا فیصلم ټیک نه ده، زما مشوره دا ده چې دا ګډې چیلې او ښځې او بچی دا شاته بوځئ، دا دلته مه راولئ، دا شاته کې د جنگ اس پته نه لګي. بعضې وخت کې سړی په تیښته مجبور شي،
لې تیښته نه غواړي خو مجبور شي، نو که ګټه موکړه خو ډېره ښه ده، او که تیښته باندې مجبور شوی نو کم از کم ښځې بچي خو به محفوظ که نه. دا خو به ډېره لویه بې حیایي او بې شرمي به چې زمونږ ښځې او بچي د مسلمانانو لاس ته لاړ شي. د دې څه پته لګي که تاسو تښتېدی؟ نو هغه مشر چې کوم هغه ته خلکو حال وی دورید خو داسې وی دی اوس سپینګیرې د دماغ یې کار نه کوي، او زما فیصله ټیک ته زه ستاسو مشر یم، او که زما فیصله نه منئ زه خودکشي کوم. اوس خدای په دې کې یو ډېر لوی حکمت و، دا الله پکې دا حکمت و چې دا ښځې او دا ماشومان او دا ګړې او چیلې وخان زه د مسلمانانو غنیمت ګرځوم. دا الله پکې دا حکمت. حضور پاک ته چالو وی د طائف قوم ثقیف او حوازن هغې خو تا د حملې دپاره را روان شوي دي. نو پیغمبر علیه السلام جاسوسان ولیږل، جاسوسان راغلل اطلاع ورکړه چې او بالکل را روان دي او د غرونو په درو کې کوشش کوي ځای نیسي. صحابه د حضور پاک سره 10,000 د مدینې او 2,000 د مکې په فتح کې شامل شو. 12,000 صحابه کرام روان دي، په دې نیت روان دي چې موږ ځو طائف ته، او طائف به فتح کو، او د طائف په غرونو باندې به د اسلام جنډه ولګو. نو صحابه 12,000 ډېر لوی تعداد دی. دومره تعداد د صحابو چرته نو برابر شوی. غزوه خندق کې لګو، احد کې کم و، بدر کې کم و، حدیبیه کې 1400، د مکې مکرمه فتح کې 10,000. دا ډېر زیات و. یو بیړو د صحابه کرام او د دنیا ساروین دی وسره، او د دنیا لوی لوی ساز و سامان غشي لینده او توره او نیزه ورسره دی. نو د صحابه او د خلې نه د بعضې کسانو دا ټکې ووته، لن نغلب اليوم من قلة، نن به مونږ د کموالي د وجې شکست نه منو، مونږ ډېر یو، دومره ډېر یو چې مونږ له څوک شکست نشي راکولی. نو دا خبره د خدای خوښه نه شو. د حضور پاک په مخ کې او د نبی علیہ السلام په مرګرتیا کې چې چا په اسبابو اعتماد وکړي په هغې الله خفه کېږي. تاسو سره د خدای لوی رسول شته، او د دې رسول د برکت نه په بدر کې تاسو له خدای فتح درکړه. احد کې د مسلمان فتح و مړي د مسلمان نو چې خو میدان مسلمان ګټلی دی. غزوه خندق کې مسلمان له خدای برې ورکړه، فتح د مکې وشوه. ځای په ځای خدای فتح درکړي، تاسو سره ساز و سامان خو نو د پیغمبر د برکت نه هغه حضور پاک د سره دی. او تاسو بیا هم ډېروالی او لږوالی یادوئ چې موږ نن ډېر یو، او د لږوالي د وجې نه د تعداد د وجې نه موږ له څوک شکست نشي راکولی. دا خبره د خدای خوښه نه شوه. نو چې دوی تلل او دوی دغه مقام ته ورسېدل د حنین، نو بس هغې خو تیار ورته ناستو، د غرونو په درو کې هغې پې د غشو باران جوړ کړ. داسې د غشو باران تاسو اندازه ولګوئ 20,000 کسان ورته ناست دي. په یو ځل چې 20,000 غشي راخطا شي څومره خلک به پې لګي، او هغې غشي پسې غشي، غشي پسې غشي، او هغې ورته د غرونو درو کې پټ ناست یو دي، په میدان روان دي. نو صحابه کرام داسې ولګېدل په غشو چې چا یو خوا منډه واله او چا بل خوا منډه واله. حضور پاک سره 14 کسان یا بعض علما لیکي چې 6 کسان دا پاتې شو، او باقي ټول صحابه څوک یو خوا منډوي څوک بل خوا منډوي، او چې منډوي غر ته منډوي هلته هغوی په غشو باندې ولي. قرآن شریف کې الله فرمایي ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، د حنین په ورځ تاسو د خپل ډیروالي په وجه فخر وکړو. تاسو یې مونږ ډېر یو، تعداد که زمون کم وي نو ممکن ده چې مونږ شکست خوړلی وي. نن هم تعداد ډېر دی، مونږ له څوک شکست نشي راکولی. په اسباب هم د حضور پاک په مخ کې اعتماد وکړه. د دواړو جهانو مبارک سردار غوندې شخصیت د سره دی، او بیا هم تاسو ډېروالی او لږوالی یادوئ. فلم تغن عنکم کثرتکم شیئا، نو هغه ډېروالی د لاړو څه فایده در نه کړو، هیڅ قسمه فایده. ثم ولیتم مدبرین، شام وکړه وتښتېدل. څوک یو خواز غلی څوک بل خواز غلی، لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار
په یو سپینه قچره باندې سور دی، قسم دی که د ځای نه پیغمبر علیه السلام رپم والی. بلکې د ابو سفیان ابن حارث چې کوم د حضور پاک د تره زوی دی او د مکې مکرمې په دې فتحه کې مسلمان شوی دی، هغه د پیغمبر علیه السلام د قچرې واګه نیولې ده. هغه رانیسي چې دا د پیغمبر علیه السلام څاروي مخکې نشي او په غشي ونه لګي، او حضور پاک څاروي له زور لګي چې زما دا څاروي پرېږده چې مخکې لاړ شي. هغه نه پرېښود حضور پاک زور لګي، هغه نه پریده حضور پاک زور لګی چې هغه څاروی نه پرېښود. نو پیغمبر علیه السلام د څاروي نه راکوز شو او پیاده روان شو او یو ناشنا آواز یې وکړ، وی انا النبی لا کذب، زه پیغمبر یم، زما دا خبره دروغجنه نه ده، زه دروغجن پیغمبر نیم. انا ابن عبد المطلب، زه د عبدالمطلب زوی یم. د عبدالمطلب وینه زما په وجود کې ګرځي. عبدالمطلب په بهادرۍ مشهور انسانو، زما نیکه میدان نه دی پرېښی، زه به څه میدان پرېږدم. یو صحابي نه چا تپوس کړی دی رستو، اولیتم یوم حنین، وی د حنین په ورځ تاسو تښتېدلي یې؟ او ته څه وایي؟ وی مونږ پرېږده زمونږ پیغمبر نه دی تښتېدلی، قسم دی چې زمونږ پیغمبر په ځای ولاړو نه تښتېدلی. وی تاسو تښتېدلی یې که نه؟ او ته دا نه وایي چې مونږ تښتېدلی یو یا نه یو تښتېدلی، وی زمونږ پیغمبر نه دی تښتېدلی. ولې؟ په جنگ کې چې بادشاه رستو شي دا شکستی، او په جنگ کې چې بادشاه په ځای ولاړي نو قوم به کله رستو کېږي او کله مخکې کېږي. دې ته شکست څوک نه وایي. شکست دې ته وایي چې بادشاه غلام شي، بادشاه وتښتي. نو ورته څه وایي؟ یاره وی ته مونږ څه کوې، خو زمونږ پیغمبر د ځای نه نه دی ښودلی، په ځای حضور پاک ولاړ. او عجیبه حالاتو کې دې وخت کې نبی علیہ السلام مبارک گیر شو. داسې حالاتو کې گیر شو چې بعضې کسان دړه مسلمانان نو هم په دې سفر کې دي، بعضې کسان کافران دي د مکې، دړه مسلمانان نه دي هم په دې سفر کې دي. یو کافر څه وایي؟ وی یاره نن خو مسلمان وتښتې زړه به مې یخ شي. وایي پخپل ابو سفیان چې د مکې سردارو، ابو سفیان ابن حرب د مکې سردارو او مسلمان شوی دی د مکې پر ورځ، خو اسلام یې لاړه ته نه دی کو شوی، هغه هم څه دوه درې ټکي وویې. وی نن خو دې دوی ټینګ شي که نه، په مونږ راتلل اوس خو دې ټینګ شي که نه. او د عثمان ابن ابي طلحه زوی دی، عمر یې نوم دی، هغه د پلار په احد کې مړ شوی، هغه وی حضور پاک نوم یې واخیسته، وی محمد صلی الله علیه وی نن محمد راته ځان لګیر شو، د پلار بدل بتیلم. او توره وسره و په نبی علیہ السلام، هغه خو چې صحابه لاړل او راشه خپل بدل والا، توره وسره و په نبی علیہ السلام یې ورغر وال، چې ورغر یې وال بېهوشي پرې راله او را پرېوته، بېهوشه شو را پرېوته. او چې سنګ په هوش کې راغی نو اوچت شو او نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېده. وی اوسه پورې مسلمان نوم قسم په خدای چې د خدای رښتونی مسلمان نن ایمان راوړم او کلمه شهادت یې وویل. ما خو نیت وکړه چې د پلار بدللم، خو زه چاونیم د دې مرۍ نه، معلومیږي دا د خدای پیغمبر الله ستا مدد دی. نو حضور پاک نه صحابه یو خوا بل خوا تتر بتر شو. نو آواز یې وکړ، وی ای د یا اصحاب الحدیبیه، ای د حدیبیه مرګرو، حدیبیه کې تاسو ما سره بیعت نو کړی؟ یا اصحاب الشجره، د حدیبیه د اونې لاندې تاسو بیعت نه دی کړی؟ تاسو چرته مانه لاړئ؟ خو چې صحابه د آواز واورېد نو صحابه راټول شو، میدان تراغون شو، او دا او اغوی خو د غشو بارانونه وکړل، نو بیا غیم لارې تراکو شو، تورې ورسره وې، جنگ لاس په لاس شو. پروردگار هغې حوازن ثقیف حنینیانو له ښه مضبوط شکست ورکو، دومره شکست یې ورکو چې د دوی چې څومره ښځې وې او څومره ماشومانو، دا ټول مسلمانانو ته پاتې شو، هغې ورته وتښتېدل. په زرګونو مال تقریبا 20 زره ګډ چیلې دا مسلمانانو له په لاس باندې راغلي، په زرګونو اوښان، غواګانې، ماشومان، بچي، ښځې، دا ټول په غنیمت کې مسلمان ته پاتې شو. نو حضور پاک حکم وکړ، وی دا چې څومره څاروي دي او د کافرانو ښځې او بچي دي دا ټول جعرانې ته بوځئ.
نو جعرانی ته دا راوستل او وی سوکې کوي پام کوي د دوی عزت ته نقصان نه رسوي، د دې عزت ته خراب نشي، عزت ته نقصان نه رسوي. تنبو ولا جوړ کې او خیمه ولا جوړ کې او پاغه خیمو کې دا خدای او دا بچي واچوي او ساروی او طرف ته غون کې او دا گیر چا پیرا محاصره کې چې د دوی عزت ته نقصان نه رسیږي، ټول مالونه التجمه کې. نو باندې صحابه خدا مالونه الته یوړل. کافر تتر بتر شو. قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ثُمَّ أَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وما پخپل پیغمبر او په مسلمانانو بیا اطمینان راوچ. وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا او داسې لخر می در تراوسه چې تاسو نه لیدل. یو صحابی فرمائی وی یو تور صادر میولی چې د اسمان نه را روان دی، تک تور صادر دی بر نرازی او چې کله زمکه ته رانږدې شو را رسید نو دا تور صادر نه میږي روان شو. میږي مکمل چې مکتل شکلونه د میږو نه جوړیږي او هغه شکلونه په دې درو کې خوريږي. حضور پاک وی دا صحابه و، دا فرشته وی چې الله د اسمان نه زموږ د مدد دپاره نازل کړل. صحابه لړل بیا سب یو قبیله سبل قبیله تا سبل قبیله تا خو دغه علاقه کې د طائف نه ګردونوا چې څومره کلیو دا خدای پاک ټول فتح کړل او ډیر خلق خدای پاک مسلمانان کړل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه جعرانی مقام ته واپس تشریف راوړ. چې راویله صحابه ته وی صحابه ورته وی سیب دا غنیمتونه تقسیمو، وی لک صبر وکړه، زما اندازه داسې ده چې دا خلق مسلمانیږي، نو کدا مسلمانان شو نو دا مال به ورته واپس ورکو. نو 12 ورځې حضور پاک انتظار وکړو دا جعرانی په میدان کې، نه وخان تقسیمول او نه مالونه او نه دا غنیمت تقسیمو. 12 ورځې انتظار وکړو چې کدا خدای را وستل چې دا خپل سیرونه ورته واپس کو، خو دې را نه لګ. نو چې را نغلل نو پیغمبر علیه السلام مالونه تقسیم کړل، ګډه چیلین تقسیم کړي، وخانیم تقسیم کړل او چې هغه کم خزی بچی دی هغه په غنیمت کې مسلمان ته ورسېدل هغه تقسیم کړل. او د دغه ځاینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې مکه مکرمه ته راغی عمره وکړه. خو بخاری کې راځي او په نورو کتابونو کې چې په داسې طریقه حضور پاک راغی چې څوک ته خبر نشو، نږدې مرګرو ته پته و بل څوک خبر نشو. ولې که زم صحابو ته پته لګي بیا خدا ټول ځي عمره لا. نو د شپې ماسخوتن نه پس راغی نبی علیہ السلام د مکه مکرمه کې د بیت الله طواف وکړو، سعی وکړه، عمره وکړه او عتاب ابن اسید رضی الله عنه د مکه والی گورنر مقرر کړ او بیا واپس لاړ جعرانی ته. نږدې خلکو ته پته ولګېده او بل چا ته پته نه لګي. نو په دې وجه خلک د جعرانی نه عمره کوي. په اتم کال په ذی قعده کې حضور پاک د جعرانی نه عمره کړې ده. غنیمتونه تقسیم شو، د اوبو انتہائی قلتو اوبه نه وې. صحابه راغلل حضور پاک ته شکایت وکړو، وی صاحب خلک د تندې مري، مونږ سره خپل څارویم دي او چې کوم هم د کافرانو نه په غنیمت کې ونیول په زرګاو څاروي غدي لکونو ته تعداد رسیږي او صاحب مونږ سره اوبه نشته. وی چې ته پیو ګوره، وی صاحب پی خوشته خو زنځېده یو ګوټو به پکې نشته. وی لږې غوندې ماله پیدا کې. یو صحابی سره په مشک کې لګي غوندې اوبه وې، راغی رسول الله مبارک د کوی په غاړه کېناست او هغه لګي اوبو کې لاړې مبارکې تو کړلې او کوی کې وروغورځولې او خپل غشې راواغېست هغه په کوی کې وغورځاو. وی سر پې کېدی لږ سات، سر یې پې کېښود. وی اوس د سر لر کې او تکړه شی چې څومره اوبه مو خوښې ترې وباسې. کوی کې داسې اوبه را چینې را پیدا شوې چې څومره د مسلمانانو لښکرو سره د هغه غنیمت د ښځو او دا هغه ماشومانو هم سیراب شو، وخان هم سیراب شو، ګډې چیلې هم سیراب شوې او تر ډېرې تر اوسه پورې کوي چې دی هغه اوبه را خوټکوي او خلک د هغې اوبه استعمالوي. ما اوس تپوس وکړو د یو ملګري نه، نو ما وی ته جعرانی هغه کوي له ورلم دیوال ته تو دی، مې دا کوي وی چې دا بند شوی دی، حکومت اوس پابندي پې لګولې ده او کوی بند کړی دی. مې دلته چې دا کمې اوبه دي وی دی دویم کوی ایستی دی او هغه کوی نه چې مخکې به اوبه راوتلې نو هغې باندې حکومت پابندي لګولی. دا د جعرانی مختصر تاریخ چې پیغمبر علیه السلام تقسیم وکړه د غنیمت. 12 ورځې خو هغې ته انتظار وکړه، څوک رانلل
او 12 ورځې پسې تقسیم وکړو نو دا خلق رالل، دا حوازن او ثقیف رالل، یو لوی وفد یې راوسته او پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ کېناستل. وی صاحب زمونږ چې څومره خلق دي او تا سره مونږ جنگ وکړو او په جنگ کې 80 کسان د دې مردار شوي باقي جمع دي، نو ټول مسلمانان دي ایمان یې راوړو، هغه 100,000 وایي ټول مسلمانان دي. مونږ تاله راغلي یو، مونږ له هغه خپل مالونه هم راکړه، هغه خپل ګډه چیلې او خپل ښځې او بچي هم رانه راکړي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی 12 ورځې مې درته انتظار وکړ، تاسو رانغلئ، اوس خو ما تقسیم کړی، اوس خو زما اختیار پکې نشته، تر صحابه و دي هر څه. نو دا ډېرو خیارانو ځان سره بوډاګانې ښځې راوستلې، ورته یې وی صاحب مونږ په جرګه کې هغه خلک راوستلي چې ته به لازما زمونږ جرګه منې. وی څوک هم راوستي دي؟ وی ستا تروریانې او مامیګانې او ستا رضاعي چاچیګانې هم راوستي دي. د بنو سعد خاندان چې کوم دی حضور پاک 4 کاله تیر کړي دي او 2 کاله د بی بی حلیمې رضی الله تعالی عنها پیس کړي. د بی بی حلیمې خویندې مروستي دي، د هغې رترلونه مروستي دي، د هغې مامیګانې مروستي دي، هغه ستا خپل دي. تا د رضاعي مور قوم هم راوستی دی، دا بوډاګانې هم دله راوستي دی، دي جرګه به منې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی تاسو زمونږ رونه یې، خو لږ صبر وکړئ، اوس زه صحابه راغواړم، که زما لاس کې وي ما د لار څه درکول، اوس زما د لاس نه شی وتی دی، زما لاس کې نه دی. او رښتیا خبره چې نو د شریعت قانون دا دی چې سړی څنګه د خپلې مور خیال ساتي دارنګې د رضاعي مور خیال به هم ساتي. رضاعي مور خپلې مور سره نکاح منه، رضاعي مور سره نکاح منه، خپلې خور سره نکاح منه، رضاعي مور سره خور سره نکاح منه، خپلې ترور سره نکاح منه، رضاعي ترور سره نکاح منه. بی بی حلیمې به حضور پاک ډیر زیات قدر کو، دومره قدر به کو. یو صحابي وی وی حضور پاک یو ځل په یو صادر باندې تشریف فرماو، یو بوډۍ ښځه راغله، وی چې څنګه راښکاره شو نبی علیہ السلام ورته پاڅېده. مونږ وی دا څنګه ښځه ده چې حضور پاک ورته د خپل ځای نه پاڅېده، او وی چې ښځه څنګه راله، وی حضور پاک ونیوله او په خپل ځای باندې کېنوله او مخامخ ورته کېناسته او به ورته وی په عربۍ کې مور ته وایي، مورې مورې مورې. وی زه حیران شوم د دې بوډۍ ښځې نبی علیہ السلام دومره قدر ورته پاسېد او په خپل ځای کېنوله او مور ورته وی. مشرې ښځې تاسې هم خلک مور وی. وی چا نه مې تپوس وکړه چې دا څوک ده؟ وی دا بی بی حلیمه نه، دا هغه ښځه چې حضور پاک له پی ورکړی. ما د بی بی حلیمې چې کم ځای کې رسول الله مبارک 4 کاله تیر کړي دي، په دې سفر کې راته خدای غځای موښو، ډېره خوش قسمته بیبي وه. او دا غځای څه ناشنا خصوصیات دي، هغه خصوصیات به هم درته ووایم. حضور پاک چې کله ماشوم پیدا شو نو د دې بنو سعد خاندان ښځې راغلې. په عربو کې د دې عربي ډېره اعلی وه، لکه اوس هم زمونږ د پښتنو د اشنغر جدا پښتو ده، د درې د خلکو جدا پښتو ده، د وزیرستان جدا ده، د کابل د خلکو پښتو جدا ده، د سوات او زمونږ په پښتو کې هم څه لږ ډېر فرق شته. اصل په عربي چې کوم د قاعدې مطابق عربي وه، دغسې په عربۍ کې هم فرق و. نو چې کوم د قواعد او د اصولو مطابق عربي وه، هغه د بنو سعد د خاندان وه. نو خلقو بخپل بچی بنو سعد ته د پیو د پاره لیږل، دې د پاره به لیږل چې اصلي عربي زده کړي او په عربۍ کې فرق رانشي. دا ښځې به کال په کال راتلې مکې مکرمې ته او ماشومان به یې ځان له کتل بوتلل مې. بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زمونږ د قوم د بنو سعد ښځې وې، وی دا رالې مکې ته، وی زم پکې رالم زما خاوندم او وی زما خپل بچې چې کم زمانه پیدا و امرا سره وی رالو مکه کې ځان له ماشومان کتل، ځکه هغې به پیسې اخیستې سې خو به د ماشومانو خدمت نه کو. نو وی حضور پاک ماشوم باندې خلکو چکر ولګاو، وی چا قبول نه کړ چې څوک برالل تپوس به وکړو، نو وی به چې دا یتیم دی،
نو خلکو به ناغېسته چې پلار یې مړ دی او پلار یې نشته نو موږ له به دوی څه راکړي او غریبانان دي. وی امام پې چکر ولګاو خو چې تپوس مې وکړ وی چې دا یتیم دی پلار یې نشته و امام قبول نه کړ. وی زما چې څومره ملګرې ښځې راغلې وې وی هر یوې ښځې ته یو ماشوم میلاو شو او جوړې جاړې وکړه چې زه به 2 کاله پی ورکوم دومره پیسې به راکړې. وی ما ته ماشوم میلاو نه شو هېڅوک میلاو نه شو نو مې چې تشه ځم نو راشه دا یتیم به بوځم. زه څه خبر وم چې یتیم در یتیم دی ملغلره یتیم برکتی یتیم دی پلار خو یې نشته خو الله یې شته دی. د دې یتیم پلار مړ دی پلار یې نشته خو د دې یتیم الله مهربانه ذات شته دی. وی چې رالم دا ماشوم مې راواغېسته د ماشوم مور بی بی آمینې ما ته وی چې ګوره دا خو یتیم دی هېڅوک یې نشته خو ګورې زما دا بچی ډېر بختور دی بویه د دې کې دله ډېر خیر به دله خدای پاک درکړي. نو ما دا رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوم وی دی مې راواغېست. بی بی حلیمه وی قسم دی وی چې زه په کومه اوښه راتلم نو یې کې پینو او کومه قچره باندې یو اوښه و یو قچره و ما سره چې په کومه قچره مونږ سوردي کوله چې مونږ راتلو نو هغه قچره دومره ټپه وه چې د ټولو څاروو نه به وروسته روانه وه مونږ به په چابکونو والو دی به مزل نه کوو او د شپې به مونږ له د لوږې نه خوب نه راته اوښه کې م پی نه دی او زما چې کوم خپل ماشوم بچیو زما سینه کې پینو هغه به راته جړل. وی چې نبی علیہ السلام مبارک مې راواغېست او د خپلې سینې ته مې واچو وی زما د قسم چې زما دواړه طرف تر سینې د پیو نه ډکې شوې دواړه سینې مې د پیو نه ډکې شوې دواړه سینې او چې تلم نو ما خاوند ته وی چې خاوند د څه به کوو نو ای خاوند راته وی چې حلیمې ستا څه خوښه ده وی ما وی چې والله زما د قسم په خدای وی زه خو خالی نشم تلی قسم په خدای او زه ورځم او چې کم هغه یتیم ماشوم دی نو هغه بوځم ماشوم یتیم نو ای زما خاوند ما ته څه وی چې حلیمې عسى الله ان يجعل الله فيه خيرا چې ممکن دی چې په دې ماشوم کې د خدای خیر واچي. ور اعتماد د بی بی حلیمې خاوندم په الله وکړو وی چې سینې ته مې واچو دواړه طرفونه ډک شو نو وی نبی علیہ السلام هم پی وسکل سیراب شو او چې زما کم خپل بچو نو هغه هم د پیو نه موړ شو. دا ګاډی یو خوا تاویږه بل خوا تاویږه سپیډ مغه ډرایوران ډېر تیز وای مونږ له تقریبا 1 غنټه کې ګاډی مخې له نه راغلی ما وی زه چې تر بدوانو په کلي به مور غورځئ خدای دې پکې خیر واچي ځانم په زور په مصیبت اچولی نه ګاډی مخې له راځي نه بوډ مخې له راځي او دې غرونو درو کې په دې ګډو وډو لارو دې روان دي خدای پاکه دا به څه کېږي. تاسو یقین وکئ هغه د 1 غنټې لار زمونږ په 2.5 غنټې کې طایف ته ورسولو ما دا تا خو مونږ د یارې نه مړ کړو کم بخته دې لار باندې رالی وي په دې پولیس چوکۍ نشته وای زه د پټې لار د په دې مې راوستی ما وی ښه طایف ته چې مونږ دې راوستو اوس به مونږ مسجد د عبدالله ابن عباس ته بوځئ په طایف کې مشهور جومات دی د عبدالله ابن عباس هغې سره خوا کې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قبر هم دی او ور سره خوا کې مقبره ده چې کم کسان د طایف په دې جنگ کې شهیدان شوي د هغې قبرونه هم پکې هغه جومات ته لاړو هغه زیارتونه مو کړل. مې اوس بنو سعد تال ته زما یو شاګرد و هغه ته مې ټلیفون کړی و راته نغد ولاړ را سره شو هغه وی ما ته ځای معلوم دی روان شو تلو جنوبیه پلار موټروی روډ دی بالکل نو ما له پلار کې خوب راغی په سیټ کې وده شم چې راویښ شم تپوس مې ته وکړه چې مې کتل په طایف لیکلی هلکه بیا تاسو بیا طایف ته روان یاست وی مونږ لاره غلطه کړې ده 1 کیلومیټره لرې تلي یو ډرایور ما ته وخندل ما ته وی شیخ ته خو کوه خوبونه مونږ خو 1 کیلومیټر لرې تلي یو هلته هم تپوس وکړو چې واپس ځئ هغه ځای نه بیا یو بل روډ بیل شوی په هغې لاړو. خلاصه دا د طایف د مکې مکرمې نه
د ګنټې مزل دی د خط تیز سپیډ ګاډي په غر کې، او بیا د طائف نه هغې ته تقریبا 80-85 کیلومیټر لار ده. هلته ورسېدو په تپوسونو بنو سعد ته. هلته هم تپوس وکړو. بنو سعد د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها خاندان نوم دی. هلته هم تپوس وکړو. بیبي حلیمه هغې ورته حلیمه سعدیه وې. حلیمه سعدیه یو مخکې دی. تپوس به هم کوم مخکې دی. بازار ته ورسېدو. چې بازار ته ورسېدو بیا د هغې کور تپوس هم وکړو. چا خو یرولو ویا خو داسې شاړې لارې دي چې ستاسو دا ګاډی هغې ته نشي رسېدی. خیر یو دکاندار و هغه سره خبره وکړه. هغې ودرېږه زه در یو ګایډ ورته وایي رهنما دله ګورم چې در سره لاړ شي، ځکه هغه ډېرې کږې وږې لارې دي او ځای په ځای جدا شوي دي او خلک پرې نه ځي، نو تاسو ته مشکلات دي. مې څوک پیدا کړه مونږ پیسې به ورکړو. هغه یو هلک ولېږی د کور نه یو سړی اوده راپاڅو. هغه هلک چې راغی نو هغه پوښتون و. نو هلکه د کوم ځای وایي زه خو د درګۍ یم، ملکان درګۍ. دلته څه کوې؟ وایي دلته کې په دې ټریلر کې اوبه وړم. مې مونږ به د بیبي حلیمې رضی الله عنها کور ته ورسې. هغه زه وپېژندم. زما دا تقریرونه چې د په کیسټو کې اورېدل، امرګر ورته زما نوم و. هغې ډېر خوشحاله شو. وایي بلکل تا خو خدای ماله په اسمان غوښتی په ځمکه راکړی. بلکل بس لږ صبر وکړې، دا ګاډي چاته حواله کوم، تاسو سره ځم، هم ځان سره وخېږم. د دغې بازار نه 12 کیلومیټره مزل دی بیا، او روډم څه ځای کې پوخ دی، څه ځای کې کچه دی، په غر به خېږي، کوزېږي به. خو هغه ځای ته مونږ ورسولو کوم چې د حضرت حلیمې رضی الله تعالی عنها د حضور پاک د دې رضایي مور کورونو. هلته ورسېدو. چې ورسېدو هغه علاقې ته دا 12 بجې وې د ورځې، 12 بجې وې، او هغې ته لاړو. نو مونږ ما وې خدایا د حضور پاک د ماشوموالي د پرورش دپاره چې د کوم ځای انتخاب کړی دی، واقعي الله ته ښه پوهېږي. واحد په ټول سعودي کې ما که د نبی علیہ السلام د زمانې لو هغه چې کوم اصلي سوچا په خپل حالت باندې اصلي آثار ولیدل، نو هغه دغه و. ځکه د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها 3 کوټې وې. لاندې بنیادونه مو د ګټو، د پاسه پې چا ګټې ښودې وې، دیوالونو چت کړي وو، خو اصل د هغې هغه خپلې کوټې او د هغې هغه خپل بنیادونه چې کوم ته اصل هغه اوریجنل کیفیت څه ته وایي هغه موجود و. لاندې پکې شګې په دې ځمکه باندې لږې شګې خورې شوې وې. ملګرو ته مې په دې کې خپې بلې خپې لږ وګرځئ. حضور پاک مبارک پکې ګورې خلقوسې کړي دي، او 4 کال یې دلته تېر کړي دي، لږ هم نه. 3 کوټې دي، یو دی ده، یو سره خوا کې بل دی ده، یو بل دی ده، د پاسه پې د کجورو څه لاړې پراته دي. خو ګمان کوم داسې خلک وایي دا د هغه زمانې دي، خو ګمان کوم چې د هغه زمانې لاړې نشي پاته کېدی، د باران او د موسم د وجې نه ممکن ده د اوسني. او ځای په دې غرونو کې یو ځای کورونه دي روان شوي دي، آثار شته، آثار قدیمه چې ورته وایي. بل ځای کور دی، بل ځای کور دی، بل ځای. خو د بیبي حلیمې رضی الله عنها دا کور په غر دی، لږ به ختل دي ورته، غر څه دونه مشکل نه دی، لږ. او خوا کې ورسره لویه مقبره ده، غټه مقبره ده، او قبرونه دي پکې. دغه ځای مخکې کلی اوس هم پکې بعضې کورونه شته، باغونه هم پکې شته، د انارو ښه مزېدار خشته باغونه، یو انار بوټی دا د انارو نه ډکو، انځرو پکې ډېر اعلی بهترین انځر، او هغې وایي چې دلته انګور هم کېږي، دلته کې نورې میوې هم کېږي. خپل اوبه په علاقه کې نشته، کویان پکې نشته. ما تپوس وکړم د اوبو څه انتظام دی؟ وی 180 او 170 کیلومیټر نه دلته کې مونږ په ټریلو کې د اوبه راوړو. دا اوبه خلک هم څکي، او دې اوبو باندې د شیخانو ځان له دې ځمکو له خپلې ټریلې اخېستې دي. نو هغې له خلک دا نوکران اوبه راوړي، نو هغې د خپل پټین سیرابوي. خپل اوبه په دې علاقه کې نشته. او خوا کې هغه ځای موجود و چې کوم ځای کې د حضور پاک شق صدر شوی، سینه مبارکه شلېدلې وه، او هغه ځای کې د انځر یو ناشنا ونه و، پکې لږ اوارم و، او د انځر یو ډېره خشته ګوره مزېداره خشته ونه وه. نو زه هغه ځای کې کېناستم، ملګري را سره وه، هغه مې ګیر چاپېره کېنول 15 کسان. نو ما ورته د حلیمې رضی الله عنها دا واقع بیانول چې کله بیبي حلیمې رضی الله عنها حضور پاک دلته راوسته،
ما وی دې مور دې زړه ته سلام، ځکه کم از کم دا څه خدای مې نه خطا کې 150-160 کیلومیټر مزل دی، او خپل نیاسبین بچې بل ورکول خو بس د خلکو رواجو د وطن او د علاقې رواج دی، او خپل غرضونه دي پکې د خلکو. نو نبی علیہ السلام ماشومې ورکړې وله، حالانکه یو بچاله څوک ورکړي چې 170-180 کیلومیټر لرې بوزي، او داسې نه ده چې ګنې موټرې دي زر به یې تپوس کې او یا به یې دله زر راولي، پیاده مزلې دوخانو مزلې. 2 کاله چې حضور پاک دې سره تیر کړي دي، کم 2 کاله. بی بی حلیمه وی زمونږ په علاقه کې قحط و قحط، نو وی خلقو به څاروي ګډې چیلې غرونو ته شړلې، نو یې ماښام به نارې راتلې، او وی زما څاروي به د غولاندې به یې د پیو ډکې راتلې. نو یې خلقو به خپلو غلامانو ته وی او نوکرانو ته چې تاسو د حلیمې د څاروو سره یو ځای څاروي سره وی، وګورئ هغه ماړه راځي تشي ډک دي، او ستاسو هغه ټپ ټیپ راځي. وی خلقو به زما څاروو سره یو ځای څاروي سرول، او بیا به هم د خلقو څاروي اوږې راتل، زما هغه به ماړه راتل. وی قسم دی چې دا د رسول الله مبارک برکت و، هغه برکت. او یو ځل زما هغه خپل بچی راغی، وی ما ته وی 2 کاله چې کله پوره شو نو نیټه وه، نو ما نبی علیہ السلام مور له راوسته، وی نه میړه کېده، وی قسم دی که حضور پاک میړه کېده، وی په ماشوموالي کې ولا خدای جیبه انصاف ورکړی. وی یو زما خپل بچیو، وی چې ما په کومه ورځ نبی علیہ السلام خپلې سینې ته اچولی، نو وی کله به ما د هغه بل رور سینې ته دې واچو، وی قسم دی دې ماشوموالي کې انصافدارو، وی د هغه بل ماشوم رور سینه چتم نه ده راودلې، خپله به یې روله، چې بلې ته به مې اچو نو خوله به یې تیاړوله راړوله، هغې له یې خوله هم نه ده وړلې. وی مې چې زما دا بچې په ماشوموالي کې انصافدار دی. 2 کاله پس مې راوسته، زما چته لکېده، بی بی آمینې ته مې ورکړه، وی مې چې دا ماشوم مې راوسته، خو بانې مې ورته کولې چې ابو هوا ډېره خشته ده او ډېره اعلا ده او ډېره مزېداره ده، او دا ماشوم ما له راکړه چې بیا بوزم. وی هغې وی چې نه دا نه در کوم، خو په دغه وخت کې په مکه کې وبا وه، بیماری وه. نو خلکو ورته وویل چې امینې دا ماشوم دی بختور دی، او دا دې له ورکړه چې واپس یې بوځي دلته نقصاني نه شي. نو وی ما له هغه بچی بیا راکړه. نو 4 کاله د بی بی حلیمې سره تیر کړی. وی یو ځل زما هغه نورو بچو را منډې کړه، وی ما ته وی چې مورې زمونږ قریشي رور خو چا مړ که، محمد قتل صلی الله علیه وسلم چا مړ که. وی ما وی چې نه خدای دې نه کړي. وی ما خاوند مې ور منډې کړې، کوم ځای کې چا مړ که؟ وی هغه لاندې ځای کې، بلکل هغه ځای هغه منظر ته مونږ ورلو. وی چې ورلم نو وی نبی علیہ السلام داسې ماشوم شین ګوشین ولاړ دی. وی ما روچت کو د خپلې سینې پورې مې پیوست که او ښکل مې که، او بیا خاوند مې زمانه واغېسته، هغه سینې پورې پیوست که او ښکل یې که، او ځان سره م کور ته راوسته، او دوی داسې رنګ یې تک شین دی. تپوس مې ته وکړه بچې څه چل؟ وی مورې یو 2 کسان رالل، او یو کس زه ونیوم او چاړې راوویسته او زما سینې وشنوله، او بیا زما د دې سینې نه څه شی راوویسته. دا حضور پاک بیا وروسته هم دا واقعه بیان کړې ده. وی زما زړې د زمزم په اوبو وینځه، او زړه سره یو توره غوټه وه هغې ته یې خوا غورځوله. وی دا په انسان د زړه سره د شیطان د ناستې جاله ده چې دا ترې لرې. او بیا زما په زړه کې د سرو زرو کاسه وه، په هغې کې ایمان او حکمت علم راوړی، هغې پکې ور واچو. بیا پې لاس راخ که او خدای پاک واپس جوړ کړم. نو بی بی حلیمه پې ویرېده، څه نور آثار هم داسې لیدلي وو چې د هغې نه ویرېده. نو 4 کاله دې سره تیر کړل، او بیا حضور پاک مبارک راوست خپلې مور بی بي ته یې واله. نو دا خو د بنو سعد. نو ولې بنو سعد له ورکو؟ یو خو رواج د خلکو. دویم څه؟ دویم دا چې وی دا ابو هوا خشته وه، چې دا ماشوم په ښه ابو هوا کې پرورش وشي د نبی علیہ السلام. دریمه وجه څه وه؟ دریمه وجه دا وه چې د دغې خاندان عربي خشته وه د قواعدو مطابق. نو دی به ښکلی عربي زده کړي. ما یو بله وجه محسوس کړه. تاسو یقین وکړئ 12 بجې وې،
او د هغې د یوې کوټې سره خوا کې د په یو تیږه ناستو او ملګرو ته مې کېنه چې دا واقع درته ووایم. ټولو ملګرو ته مې دا قصه شروع کړه. د مکې ګرمي او په 12 بجې په مکه کې نور ته اود کېناستل دا اسانه خبره نه ده. 12 بجې نه چې 10 بجې هم چې خلک مانځل د جومات ته د مکې مکرمې راځي نو د ګرمۍ نه سوځي. او مکه او طائف دغه علاقه کې مو بنشته تیګه ده، نه پکې غټه ونه شته او نه پکې څه سوری شته چې کوم باغونه دي واړه واړه. 12 بجې قسم په خدای جومات کې ناستم، زه په تیګه ناستم، په ګرمه تیګه. او ګیر چاپېره ملګري یا ته څوک په شګو کې ولاړو، څوک په تیګو ناستو. ملګرو ته مې ګرمي محسوسوې، میں سوچ کے لگوندی زه خو ته قصه کوم خو سوچو کې ګرمي محسوسوې وې نه. میں پدې کاڼي ناسې لاس پکې دی، دا کاڼي یخ دی که ګرم، معمولي غوندې تړم، داسې معمولي تړم چې بالکل پوټې غوندې سړی نه محسوسوله چې په ګرم کاڼي باندې ناست یم. مې دې کاڼو ته وګورئ، کاڼي یخ دي، هوا یخه ده، ناس په نور یو او دا هوا د کاڼو نه راتېرېږي. د غر او د کاڼو په شګو چې کومه هوا راتېرېږي هغه څونه ګرمۍ. مې ګورئ هوا یخه ده. میں خدای چې حضور پاک دې ځای له راوسته، مې ردې دې موسم ته وګوره او دې هوا ته وګوره. او دویم دا چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 4 کالو ماشوموالو د خړپوسو برکت دی چې دلته نه تیږه ګرمه ده او نه هوا ګرمه ده. دا مې پکې نه وي محسوسه کړه. بیا هغه ملګري راله انځر راکړل، میں نے کہا مونږ خو تا لږې پیسې درکوو، مونږ ته راهنمایي وکړه. هغې نه مولوي صاحب تا نه به زه پیسې اخلم، یو 2 کریټه انځر یې راله راکړه، دا ردې بنو سعد انځر دي، د دې علاقې ځان سره یوسئ. تاسو په خدای یقین وکړئ، قسم په دې جومات کې مې درته وخوړل که په زندګۍ کې دومره خواږي انځر ما چې ته محسوس کړي چې مې راوړل د ټولو ملګرو باندې مې وویشل. ما دا یو ملګري وایي لږ پرېږده ودا تا خو ټول وویشل، په ملګرو مې وویشل. تاسو په خدای یقین وکړئ، ما ځان سره خپلې کمرې ته یوړل، مونږ کمره کې 3 کسانو، مونږ به دې 2-3 دانې خوړې، نور به م خوړې نه شو، دومره خواږ وو. هغه یو پلیټ انځر هغه 4-5 ورځې مونږ هم خوړل، رانه په کمره کې واپس هم پاتې شو. دا بره خواږه او هغه ټیسټي خواږه، یو خو اسې خواږي د هغې هغه خپل چې کوم خوند دي د میوې، دا ما په خپله محسوسه کړه. او یرونو د حضور پاک د برکت نه چې څوک منکر یې خو زم دا به مسلمان نه. د حضور پاک برکتونه د ماشومالي برکات او د هغه شان، د هغه عظمت، د هغه لویي دا خدای منلې ده، خدای ورکړې ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنو سعد مختصره واقع مې درته ووایم. واپس راتو حد دعوتوي په هغه لار رالو، هم یو ډېره ناشنا لاره ده، یو ډېر عجیبه روډ یې جوړ کړی دی، په هغې واپس مکې مکرمې ته رالو. واپسیم سفر اسانو، زر رسېدو. بهر کیف جعرانې ته وایي دا بوډیګانې مې دله راوستې دي حضور پاک ته، هغه د حوازنو خلق وي او داسې بوډیګانې جرګه به یې منې. وایي څوک دي؟ وایي دا یې څوک تروریانې دي، د بیبي حلیمې خویندې دي، سیده ترنونه دي. نبی علیہ السلام وی لږ صبر وکړئ، دا مال زما د لاس نو سوتی دی، د صحابو دی، د هغوی نه دل اجازت غواړم. نو ټول صحابه کرام یې راغونډ کړل، وی ستاسو وروڼه مسلمانان راغلي دي. ګوره مخکې دشمنان اوس ورته وروڼه وایي، ستاسو وروڼه مسلمانان راغلي دي او زما دا خوښه ده چې دوی له یو شی ورکوم. هغوی ته یې وی دواړه نشم درکول، یا مال غوره کړئ یا دا ښځې بچي، دواړه نه درکوم. که تاسو په وخت راغلی وی هر څه مې درکول. هغې وی بس دا ښځې بچي راته واپس کوالم نه دی پکار. نو حضور پاک صحابه ته وی که خوښه مې ستاسو وروڼه دي، مسلمانان دي، نو دا ښځې بچي به ورته واپس کړو، مال دې وي خیر دی در سره. او که څوک نه ورکوی زه غاړه خپله نه بندوم، که نه ورکوی نو زه به ورسره واده وکړم چې وروستو غنیمت کې به زه د هغې بدل ورکړم، خو دا ورته واپس کړې. صحابه وی صاحب بدل نه غواړو، مونږ لله فی الله چې ستا د خاندان سره تعلق دی د رضاعي، نو مونږ لله فی الله دا ټول ماشومان ښځې بچي غنیمت ورته واپس کوو. خو دې نه مخکې نبی علیہ السلام له صحابه راغله، وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده، هغه وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم، ما پرېږدی. وی رایې ولې جینۍ راوسته، نبی علیہ السلام ته کېنو،
اوس خو عمر رسیده د عمر زیات دی. وی ته څوک یې؟ وی ته زما رور یې. وی د کومې رور دی ما؟ وی زه د بیبي حلیمې لور یم، زما نوم شیما دی. حضور پاک ورته وفرمایل وی څه اعتبار د باندې وکم؟ وی اعتبار درته وښیم. وی نو خپل مټې ورته ښکاره کو. وی ما تا ماشومانو لوبې م کولې، تا زما په دې مټ چک لګولې او دا ستا د غاښونو نښه. قسم دی رسول الله مبارک وجړل، ماشوموالی م یاد شو، سترګو نه اوښکې لاړې. وی که مو خوښې دا زما خور ده، دا به ازاده کړو. وی صاحب دا نه ده دې چې څومره قوم دی دا مونږ ټول آزاد کړل. شیما به وي زه بختور یم چې زما د وجې زما ټول قوم ته ازادي میلاو شوه. خیر هغه ښځې جینکۍ ماشومان په دغه جعرانه کې ټول آزاد شو. چې کله څاروي تقسیمول د مکې خلکو له نبي علیه السلام ډېر ورکړل، خو اسم سخي و، چا له 100 خان، چا له 50، چا له 50. د مدینې انصارو بعضې کسانو د خولې نه څه خبرې ووتې. وی نبی علیہ السلام د خپل قوم خلکو له مال ورکو، مونږ یې پرېښود. جنګونه مونږ وکړل، د دې په وینو تورې زمونږ لمدې دي، مال هغې له ورکوي مونږ له نه راکوي. چا وی په دغه دره کې وختي چغې مونږ ته والې چې ای انصارو، ای حدیبیې والا، او مالونه دوی له ورکوي. نبی علیہ السلام فوراً چې دا خبره واورېده انصار یې ټول جمع کړل. وی انصار د مدینې ټول راغونډ شي، ټول یې جمع کړل. وی چې بل څوک ورسره نه، چې ټول یې جمع کړل. وی ستاسو څه خبرې را رسېدلې دي؟ هغې خو به دروغ نه وي. وی یو صاحب څه خبرې مونږ کړې دي، خو ګورې دا د هلکانو کړې دي، مشرانو نه دي ویلي. وی سم ویلي دي. وی د هلکانو وي چې خپل قوم له مالونه ورکړل او مونږ له یې را نه کړل. زمونږ تورې د دې په وینو اوس هم سرې دي، جنګ هم ورسره وکړو، هغې له ورکوي مونږ له نه راکوي. نبی علیہ السلام ډېر زیات هوښیار وی دوی له ځکه ورکوم چې دوی ته ډېر لوی تاوان جنګونو رسول دی، ډېر خلک یې مړه دی، او زه به اوس ځم مدینې ته، نو مال ځکه ورکوم چې د زړه مینې اسلام سره پیدا شي. هسې نه زه تېوځم دوی بیا بغاوتونه کي او مکه بیا قبضه نه کي او دا شته مسلمانان مړه نه کي، زه به بیا 400 میله مزل کوم راځم دوی له مال ورکوم چې د زړه مینې اسلام سره پیدا شي. وی اے انصارو، عجیب آواز یې وکړ. وی اے انصارو، وی سمو خوښه ده چې خلک پورته ګډه چیلې او اوښ بوزي او تاسو خپلو کورونو ته رسول الله بوزئ صلی الله علیه وسلم. اوښان او ګډه چیلې هم خوښې دي که رسول الله هم خوښ دی؟ خلک به ګډه چیلې کورونو ته بوزي، تاسو سره به زه ځم مدینې ته. بس چې دی ووی صحابو چغې کړې، جړاګانې شروع شوې او د صحابو ګیرې د اوښکو نه لمدې شوې. وی د الله رسوله معافي غواړو، زمونږ اوښانې او ګډې او چیلې مالونه نه دي پکار، زمونږ رسول الله پکار دی. مونږ خو وی تا خپل وطن فتح که ته به اوس مکه کې پاتې کېږې. وی نه، لولا الهجرة لکنت امرأ من الانصار. وی که هجرت نه وی زه به انصارو کې پیدا وی، او که خلق په یوه لاره ځي انصار په بله لاره ځي، زه به انصارو سره په لاره ځم، او که خلق په یو دره ځي انصار په بله دره ځي، زه به انصارو سره په دره باندې ځم. او نور خلق به ډېرېږي، انصار به کمیږي. او ای انصارو، تاسو له به خپل حق خلق نه درکوي، خو صبر کوئ، ستاسو ملاقات به ما سره د حوض کوثر په غاړه کېږي. دا د بنو سعد تاریخ، د طائف تاریخ او د جعرانې تاریخ. نو جعرانې ته چې خلک عمرې لځي په دې بنیاد دي چې حضور پاک مبارک دا غځای نه عمره کړې ده، په دې بنیاد دي چې نبی علیہ السلام هلته دمه کړې ده، د معجزې کوي ښکاره شوی دی، او د غنیمتونو تقسیم یې کړی دی، او د طائف په ډېرو خلکو احسانات کړي دي او مفتو کې خوشي کړي دي. په دې بنیاد خلک جعرانې ته دي. بعضې خلک ورته غټه عمره وایي. دا د دین مسلم ذهن کې واچوي، په عمره کې غټه وړه نشته، ټولې عمرې یو شان دي. البته صرف دومره ده که د مدینې نه عمره دې وکړه نو د حضور پاک یو سنتو باندې عمل وشو، د هغې موافقت راغی، ځکه هغې د مدینې منورې نه عمره کړل. جعرانې نه دې وکړه نو د هغوی سره موافقت راغی، ځکه هغې د هغه ځای نه عمره، نو لږ یو پټې فایده منده خبره ده.
او بل چې څومره لرې دی نه بنده عمرو کی لبیک زیات وي قدمونه زیات په حرم کې راشي نو ثواب ورته لږ زیات میلو شي. نور عمره کې وړه غټه نشته، ټول یو برابر دي. رب العالمین دی مونږ تاسو ټول د حرمینو په سعادت باندې بهرور کی.